د نن ټکي اسیا درنو لیدونکو، دا وخت زموږ سره د طالبانو د صحت کمیسیون مشر محترم حاجی عبدالله خان صاحب په سکایپ کې پر لیکه دی. نو د نوموړي څخه به پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس وروسته د دوی په ساحو کې کوم اجراعات ترسره کیږي او دوی دغه موضوع ته څومره جدي دي. محترم حاجی صاحب، که په پیل کې راته ووایاست چې تاسو د کرونا دغه کوم وایرس چې دی دغه د مخنیوي لپاره څومره جدي یاست او په خپلو سیمو کې مو کوم اقدامات ترسره کړي دي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څخه مننه کوم وروره چې تاسو په دغه حساس وخت کې چې د کرونا وایرس مشکلات په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي، تاسو موږ ته وخت راکړئ او موږ سره مو په دې هکله مرکه چمتو کړله او دغه زموږ اواز د عام ولس تر غوږو پرې ورسوئ. نو که دا راته ووایاست چې دغه موضوع ته اسلامي امارت څومره متوجه دي، څومره جدي دي او په دې اړه د دې د مخنیوي لپاره یې څه اجراءات تر لاس لاندې نیولي دي؟ تاسو خبر یاست چې افغانستان اسلامي امارت د صحت کمیسیون د ډیره وخت څخه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره اول د مارچ پر 3 یو اعلامیه نشر کړله چې په هغه اعلامیه کې د خپل طرفه څخه عام ولس ته اطمینان ورکړي چې موږ ستاسې د هر رقم خدمت ته آماده یو او هغه مؤسسات چې په افغانستان کې د صحت په بخش کې کار کوي هغو ته دعوت ورکړي چې زموږ سره په دې هکله همکاري وکړي او موږ ته هغه مواد چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په کار راځي په هغو کې مرسته وکړي. خو الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت د صحت کمیسیون مخکې در مخکې د ټولو نورو برخو لکه که دغه مؤسسات دي، که د کابل د صحت اداره ده، دغه ټولو څخه مخکې دوی په خپله بودیجه باندې په ټولو ولایاتو کې کمپاینونه وکړله چې په هغه کې د تبلیغاتي کمپاینونه وه او په هغه کې صابونانو توزیع کېدل وه، د ماسکو توزیع کېدل وه او خلکو ته پوهاوی و او پوسټرونه چاپ سوي وو چې په هغه کې د کرونا د مخنیوي لپاره لازم هدایات نشته سوي وو چې په هغه کې شرعي شیان هم وه او هغه طبي شیان هم وو چې هغه فلحال ورته ضرورت دی. محترم حاجي صاحب، که دا راته ووایاست چې د کرونا ناجوړي یا وایرس د مخنیوي لپاره تاسو په خپله سیمه کې تر اوسه پورې د کومو مؤسساتو د لارې سره تعامل لرئ او د هغوی د خوا هم ستاسو سره څه کومک شوی دی که نه دی شوی؟ موږ مخکې ټولو مؤسساتو ته یو مکتوب صادر کړی و، بیا هم په خاص ډول باندې د ذبیح الله مجاهد په ذریعه باندې بل اعلامیه نشر شوه چې په هغه کې هم ټولو مؤسساتو ته دعوت ورکول شوی و چې تر څو راسي زموږ په ساحو کې خدمت وکړي او موږ ورسره همکاره سو. بیا په خصوصي ډول موږ ټولو مؤسساتو ته هغه مؤسسات چې د صحت په بخش کې زموږ په ساحو کې کار کوي هغو ته موږ مکتوبونه واستول او د هغو سره همکاري جلب کړه. خو تر اوسه پورې زموږ سره مؤسساتو وعدې کړي دي لکه یونیسف او دبلیو ایچ او او ایمرجنسي او ایچ ډي چې مؤسسه دې زموږ سره وعدې کړي دي او خبره را سره کړې ده چې موږ یو څه مواد درلو، هغه لکه صابونان وو او ماسکونه او دغه څه تبلیغاتي پاڼې وایي دا درلو ستاسې په ساحو کې بیا تقسیم کړو. خو تر اوسه پورې په عملي ډګر کې تر اوسه پورې څه نه دي کړي، البته وعدې را سره کړي دي. د کرونا وایرس په اړه ویل کېږي چې د دغه وایرس مخنیوي تر ټولو ښه لاره دا ده چې په عام پوهاوی وسي او ستاسو له لورې په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې نشر شوي دي چې تاسو عام پوهاوی کوئ په کلیو کې او په ولسوالیو کې. نو که په دې اړه راته ووایاست چې تاسو دغه عام پوهاوي لپاره کومه تګلاره خپله کړې ده یا د چا په واسطه باندې دغه
عام پوهاوی کوي او څنګه یې کوي؟ تاسو به هم لیدلی وي چې په دا اوس وختو کې موږ په خپلو ټولو ولایاتو کې هغه ساحې چې زموږ تر کنټرول لاندې دي موږ هلته خپل ټول پرسونل که هغه زموږ ولایتي مسؤلین دي که مو د ولسوالیو مدیران دي او که زموږ هغه ډاکټران دي چې زموږ په کلینیکو کې زموږ سره کار کوي د هغو زموږ ګروپونه جوړ کړي دي او هغه ګروپونه په خپل ساحو کې و خلکو ته پوهاوی ورکوي او داسې په الحال چې زموږ ضرورت و چونکې موږ نورې لارې نه درلودې نو موږ څه اجتماعات څه خلک راټول کړل او غونډې مې جوړې کړلې او په هغه غونډو کې مو د دغه مسلکي خلکو په ذریعه باندې خلکو ته پوهاوی ورکوي او هغه تدابیر چې موږ مخکې تر مخکې ترتیب کړي وو چې اووه اته مادې دي په هغه کې شرعي مواد هم شته سوي دي او هغه کې د ډاکټري او طبي مواد هم ځای پر ځای سوي دي هغه مو خلکو ته وویله او دا مې د مسجد د امامانو په ذریعه باندې د جمعو په خطبو کې هم نشر کړله او همدا رقم موږ پر لویو لارو باندې چې دا اوس فلحال ما ورته خبرې کوو د کابل کندهار او د کابل د کندهار هرات پر لار باندې موږ ګروپونه ولاړ دي هلته مسافرو موټران ګرځي او هغو ته کومک کوي د صابون و د ماسک او هغه پوسټرونه چې موږ چاپ کړي دي هغه ورته توضیح کوي او د خلکو حالت ګوري چې کوي که چیرې خدای مکړه کوم څوک مشکوک ثابت سي بیا هغه کرنټین کوي وړي هغه کلینیکان چې موږ د دې لپاره خاص کړي هغو ځایو ته انتقالوي نو فلحال موږ دغه اقدامات کړي دي خپل په ساحو کې. د افغانستان حکومت په کابل کې او په غټو ښارو کې د اجتماعاتو د مخنیوي لپاره داسې تدابیر نیولي دي چې مثلا ټول غیر ضروري اجتماعات لغوه شوي دي ټول مدارس او مکتبونه رخصت شوي دي. آیا ستاسو په ساحو کې هم دغسې اجرات تر لاس لاندې نیول شي؟ موږ هم کوشش کړی دی چې د دې څه وروسته چې د فلحال د اول د پاکې ضرورت چې موږ څه اجتماعات یا څه غونډې جوړې کړو ځکه چې د پوهاوي لپاره زموږ تاسې خبره چې مطبوعات زموږ راپورونه نه اخلي او یا مطبوعات اکثر وخت یک طرفه وي نو خو بیا موږ کوشش کړی وو چې د دې غونډو د لارو باندې چې داسې کوچني کوچني غونډې وي او هغه موږ هغه څه طبي فکر ورته کړی وو چې خلک مو څه لرې لرې کښېنولي وه هغو ته مې پوهاوی ورکړي د دغه کرونا په ارتباط خو د دې څه وروسته موږ هم دا کوشش کوو چې دغه بې ضرورته ګرځلاو او بې ضرورت اجتماعات دا بندي کړو او د خلکو ډېرې ګڼې ګوڼې چې ضرورت نه وي ورته پر هغو باندې بندیزونه ولګو او خلک و دې ته متوجه کړو چې د دغسې بې ځایه غونډو او بې ځایه مجلسو چې په هغه کې ضرورت نه وي هغه لغوه کړو دې دپاره موږ هم آمادګي لرو انشاءالله. آیا ستاسو په سیمو کې مکتبونه او مدرسې رخصت شوي دي؟ زموږ په ساحو کې ژمی دی او د ژمي په خاطر باندې مخکې در مخکې یا مکتبونه رخصتېږي په دا شپو کې نو فلحال هغه رخصت دي او مدرسې چې وه په دا وخت کې هغه سالانه امتحانونه پوره سوي دي نو په دا وخت کې هغه خود په خود رخصتېږي خو چونکې د کرونا په خاطر باندې هغه موږ نه دي رخصت کړي خو هغه په خپل طبیعت باندې هغه د دې سره برابر راغله نو فلحال هغه رخصت دي هغه فلحال هغه غټ اجتماعات مدرسې نشته. نو محترم حاجي صاحب که دا راته ووایاست چې په افغانستان کې خو اوس فلحال جګړه هم روانه ده او تاسو دغه د عام پوهاوي دپاره هم کمپاینونه پیل کړي دي نو ستاسو د کار په مخ کې دغه جنګي حالت څومره خنډ دی یا څه خنډونه مخته کوي؟ تاسې به خبره چې موږ په ټولو ولایاتو کې هم دغه د پوهاوي دپاره غونډې روانې کړي وې چې د هغو د جملې څخه لوګر و کندوز و په لوګر کې موږ کوشش وکړو چې څه عامې رسنۍ لکه طلوع تلویزیون آریانا تلویزیون شمشاد تلویزیون بي بي سي والا او داسې نور ټولو ته موږ دعوت ورکړی و چې دوی دې راسي دا زموږ کمپاین دې وویني د نږدې څه چې موږ عامه پوهاوی په څه شکل ورکړو خلکو ته نو د دې لپاره بعضې رسنیو زموږ سره وعده وکړله چې هغه د کابل څخه حرکت وکړي راتله زموږ وسایې ته و لوګر ته برکي برک ولسوالۍ ته
خو کله چې مقابل لوري په دې خبر سو چې دلته کوم خبريالان ورځي او یا هلته په دې غونډه کې شرکت کیږي او بیا دا عالمي بڼه پیدا کوي یا د طالبانو فعالیت په دې کې څرګندېږي خو دوی د هغه غونډې د مخنیوي لپاره اول ځل په لار کې یو جیلي جنګ جوړ کړي چې هغه د طالبان په هغه جنګ کې نه و دوی همداسې خپله څه ټکان شروع کړله چې بیا خبریالانو ته ویلي وه چې دلته جنګ دی نو د طلوع خلک یې هلته په لار کې وګرځول او نور چې څه راورسېده بیا تیارې راپورته کړلې چې تیارې ډېره ټیټ ټیټ پرواز کولی او غوښتل چې دا غونډه خرابه کړي او دا خلک سره لرې کړي نو همدا عمل دوی وکړي زموږ دپاره او بیا په کندوز کې معین شکل کار وکړي نو دوی کوشش کوي چې دغسې فعالیت چې هغه د کرونا وایرس دپاره خاص سوی او خاص پوهاوی و خو مقابل لوري دا هم نه غواړي چې دغه کار هم د طالبانو په ساحو کې اجرا سي او دا هم که کوم فعالیت د طالبانو د ثابت نه سي نو دا زموږ لپاره مشکل دي د حالات تاسو په د افغانستان د حکومت د روغتیا وزارت چې دی د هغوی سره څه تعامل لري د دغه وایرس د مخنیوي لپاره موږ په خپل ټولو ساحو کې هغه قراردادي انجوګانې چې په د صحت د وزارت قراردادونه اخیستي دي د کابل د صحت ادارې سره قراردادونه اخیستي دي هغه انجوګانې زموږ سره په ساحو کې تعامل لري هغه زموږ سره رابطې لري او هغه زموږ سره وخت کې په کارو کې معلومات کوي نو چونکې هغه زموږ سره په رابطه کې دي او ضرورت ته نه دی پیدا شوی چې موږ د هغو سره په دې هکله څه ترتیب جوړ کړو خو زموږ خپل عمله او پرسونل پوره دي او موږ خپل د اسلامي امارت په بودیجه باندې الحمدلله هر څه ترسره کړل او برابر مو کړه نو اوس امید لرو چې زموږ سره نورې هغه مرستندویه موسسې چې په افغانستان کې د صحت په بخش کې کار کوي زموږ سره به همکاري وکړي او موږ ته به خاص د بعضې هغه ماشینونه چې په هغه باندې اکسرې کېږي یا په هغه باندې ټسټونه کېږي هغه ماشینونه کېدای شي زموږ ساحو ته راوړي او یا هغه بعضې مواد چې هغه فلحاله د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره استعمالیږي هغه زموږ ساحو ته راوړي چونکې زموږ سره بعضې مؤسسو په دې هکله څه وعدې کړي دي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره نن سبا تر ټولو مهمه او اساسي مرجع چې دا هغه د صحت نړیوال سازمان دی نو د صحت نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې هم کار کوي آیا تاسو د هغوی سره څه تعامل تر اوسه لرئ یا اراده لرئ موږ د هغو سره 2 ورځې مخکې یو ویډیو کانفرنس درلود چې په کې زموږ د قطر دفتر او په کې د ملل متحد د بشري څانګو همغږي کوونکی ټوبیلینزر او د WHO مشر ډاکټر ریک زموږ سره په دې کې شرکت وکړي او په دې هکله مفصل بیان وکړي او مجلس مو سره وکړي په کانفرنس ویډیو کانفرنس کې نو دوی موږ ته وعده راکړه چې په افغانستان په لوس ولایتو کې به دوی هغه دغه اجدي هغه لابراتوارونه اجدي چې په هغه باندې دغه کېږي په هغه باندې دغه کرونا وایرس تشخیص کېدلی شي نو دا به دوی راوړي په لوس ولایتو کې به اجدي او نور هم په ساحو کې موږ سره وعده وکړه چې موږ سره به دوی کوشش کوي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او څه نه څه صابونان او دغسې ماسکونه زموږ په ساحو کې تقسیم کړي تر اوسه پورې په اساسي شانو کې دغه لس ولایتو کې دوی دغه وعده وکړله چې موږ به دې لس ولایتو کې دغه راوړو د کوم معاینات چې پکې د ماشینونو به راوړو ستاسو په سیمو کې تر اوسه پورې داسې امکانات شته چې مثلا د کرونا باندې چې څوک اخته وي هغه تشخیص کړي او بیا هغه قرنطین کړي یا نور اجرات وکړي چونکې د کرونا وایرس لپاره خو فلحال کومه تداوي په ټول دنیا کې هم موجود نه لري تنها هغه د قرنطین سلسله د قرنطین لپاره موږ په خپلو ولایتو کې او په خپلو ولسوالیو کې بعضې کلینیکونه دې لپاره خاص کړي دي که خدای مه کړه کومه پیښه ثبت شي یا کوم کس مشکوک ثابت شي نو هغه به موږ قرنطین کوو هلته بیا زموږ د هغه خاصو ډاکټرانو د نظر لاندې وي تر څو د پوره تشخیص وشي
خو د تشخیص لپاره موږ خپل په ساحه کې تر اوسه پورې داسې ماشین آلات نه لرو چې هغه د پوره معلومات وسی. نو د کوم معاینات چې کېږي هغه بیا موږ راستو نورو ولایاتو ته چې هلته یې معلومات وسی او تر هغه وروسته بیا د په هغه شکل باندې علاج وکړو لکه په نور دنیا کې چې کېږي. محترم حاجي صاحب دغه د کرونا وایرس یا کووید 19 دغه خو اوس نړیواله وبا ګرځېدلې ده او ټوله نړۍ د دغې د مخنیوي لپاره په کار بوخت ده. نو تاسو د نړیوالو څخه یا د نړیوالو مؤسسو څخه څه غواړئ چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ یا د دغې وبا مخنیوی وشي؟ موږ مخکې هم دا خبره وکړله چې موږ ټول هغه مؤسسو ته چې هغه په بشري مؤسسې دي او د صحت په بخش کې کومکونه کوي د وخت سره دی په افغانستان کې مصروف دي، موږ هغو ته مکتوبونه لیږلي دي. په هغو کې مو خاص 7 قسمه غوښتنې د دوی څخه کړي دي چې په هغه کې موږ ویلي دي چې کوم کلینیکونه چې موږ خاص کړي دي د کورونا وایرس د مریضانو لپاره، نو هغه کې باید زموږ سره پوره همکاري وکړي چې تر څو هغه کلینیکونه پوره راته مجهز کړي. په هغه کې هغه کم ضرورت چې په الحال ضرورت دی په هغه کې لکه د اکسیجن ماشینان، لکه امبولانسونه او یا بعضې دغسې کوچنۍ معاینات خانې چې په هغه کې باندې هغه ابتدایي معلومات وسي د مریض چې دا د کورونا په وایرس باندې اخته دی که نه دی. که په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي او زموږ وسایلو ته خاص توجه وکړي او دې خپله ډایرکټ وکړي د نورو انجوګانو په ذریعه ونه کړي، کیدای شي په مخنیوي کې دا ډېره ښه نتیجه ورکړي او کیدای شي زموږ په ساحو کې بیا دغه د کورونا وایرس مریضان بیخي مطمئن سي او هلته به مشکل بیا نه وي انشاءالله. ډېره مننه محترم حاجي صاحب. جوړ اوسئ. تاسو هم یو جهان مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ. ډېره مننه.